اخر کار مولانا صاحب د ټولو بیمارو وظیفه ورکړه. وایي تاسو ماته بار بار مه وایئ ما د ټولو بیمارو وظیفه یې ورکړه او دا ویډیو راسره مکمل وګورئ ځکه چې د ټولو بیمارو پکې شفا شته په دې وظیفه کې. نو دا ویډیو وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د مولانا صاحب ته په کمنټ کې ضرور ماشاءالله ولیکئ او د اسلامي ویډیو ته ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسي، ځکه چې موږ مسلمانان یو، موږ به دا ویډیوګانې ګورو هم او د نورو سره به شیر کوو هم. پس په وجود دا دانې پکې راغلي او سپونه هم پکې راځي. ما ته به چټونه نه لګي چې دا او دا او دا اوس ما راته خبره خلاصه کړه. مطلق د سرمنې دمونه خو منې ملاول او که نه او که نه زمانه بدله ده. ښه نو دا دم دی دم د تخیمه دا به تاسو ام ابرمو امرا فانا مبرمون ځان سره ولیکئ. ام ابرمو امرا فانا مبرمون. یا دریفا ام ابرمو امرا فانا مبرمون. دا به داسې کارو کې اووه ځله به ووایې چوپ پکې به، بیا به اووه ځله ووایې چوپ پکې، بیا به اووه ځله ووایې چوپ پکې. خبرې ولې کوې ای جبلي؟ اووه ځله به ووایې چوپ پکې، بیا مې څه ووایې؟ بیا به اووه ځله ووایې چوپ پکې، بیا اووه ځله ووایې چوپ پکې. یو ځل پکې درود شریف وایې هر ټایم چې پکې وایې، خو یو ځل پکې په دې لومړو کې یا په دویمو کې یا په درېواړو کې ورسره ووایه درود شریف یو ځل وایه او په اخري ځل به پرې نرۍ لاړې توکې، دا لاړې به پرې توکې. یاد دې شوه؟ بس چاته خو پکې څه وهم پاتې نه دی. اووه ځله به ووایې چوپ پکې، بیا اووه ځله چوپ پکې، بیا اووه ځله چوپ پکې. یو ځل پکې درود شریف ووایه یو ځل چې وي او اخر ځل کې به پرې نرۍ لاړې اخر چوپ کې به پکې لاړې توکې. دا ستا دم شو. اوس به دا دم پخول غواړي، دا به کار نه کوي. هله به کار کوي چې دا پوخ شي. پوخوالی څه دی؟ د جمعې په شپه به 1500 کرته درود شریف وایه. څو ځله؟ 1500 کرته به د جمعې په شپه د آیت نه درود شریف ووایه. چې درود شریف هم د 1500 کرته ووایې په دې نیت چې دا دم مې پوخ شي، نو بس دا ستا دم کار شروع وکړي. او چې چاته دې وښوده اجازه، لکه اوس تاسو ته ما وښوله که نه، اوس زما له اجازه کمزورې شوه، زه به اوس د جمعې په شپه بیا 1500 کرته وایم. دې کې دا مسله ده چې چاته وښیې نو بیا چې ښودونکي به څه کوي، دی به 1500 کرته بیا درود شریف وایي. ښه نو چې بس نوې پیدا شي که نه، نوې لکه لومبې ښکاره شي او 3 ځله دې دم که 3 ورځې 3 وخته 3 ورځې به که 3 خو 3 وخته په یو ورځ کې په 3 وخته دمولی شي، بلکل به ختمې. او چې زوړ برسي د زمانونو وخت باندې هغه بیا وخلي هغې به لږ زیات دمې. او یا داسې وکړه ښځو له دم نه کې، هسې نه چې ښځې ته وایي چې دې خوا چې د هغې چېرته په صدیانو باندې داغ یې مخکې ده غم جوړ نه کې. هغې کې به دا چل کې صبر صبر قسم درته خورم دا ما تلمیذي مخې ته پرته ده. دا خبر خطرناکه ده، ځکه زموږ یو مولوي صاحب په تورنځو کې مولانا فضل قادر صاحب اوس وفات دی، هغه د اختر په ورځ د جمعې د اختر په تقریر کې دا خبره کړې وه. ښه څه کې یې کړې وه؟ د اختر په تسبیح یې راوویستې، فضل قادر مولوي صاحب تسبیح یې راوویستې د اختر په ورځ. او یو زیارت دی چې هلته ښځې ځي او وی زه تللی وم په خپله تماشې له، نو وی منجور تسبیح راوویستې تسبیح او ښځې ورته صد یې ښکاره کړه او ده ته ورته تسبیح تاولې او چوپ یې پرې کوه. په خدای یقین وکړه ما ترې اورېدلي او سپین ږیری عالم وی دا ما مخکې منجور تسبیح راوویستې